په دې روزه کې تاسو پر خپلو ښځو باندې رحم کوئ، پر خپلو بچانو رحم کوئ، او په دې روزه کې تاسو په غریبانو باندې رحم کوئ، وصله رحمي ورسره کوئ، د غریبانو سره وصله رحمي کوئ. او خاص کر بیا په دې روزه کې تاسو باید پر خپلو ښځو ظلم ونه کوئ، ځکه څنګه چې ستا روزه ده دغسې د هغه زنانې هم روزه ده. هغه د ټول کور کار کوي، بیا پختن کوي، بیا د روزه مات دپاره تیاری کوي. نو کله ناکله داسې وخت هم راغلی ده چې د زنانې هغه خپله روزه ډېر ناوخته مته کړې ده. داسې وخت راغلی ده چې خلکو ټولو ډوډۍ خوړلې ده، بیا زنانې وروسته ډوډۍ خوري. نو داسې تاسې خیال به ساتئ، تاسې دا فکر کوئ چې ګوره څنګه ستا روزه ده دغسې د دغه زنانې هم روزه ده. نو باید موږ او تاسې پر زنانو ظلم ونه کړو چې څه وخت د کور سړی روزه ماتوي، نو باید زنان هم په هغه وخت کې روزه ماته کړي. که چیرې دا زنانه د کار له وجې همیشه روزه ناوخته ماتوي، دا یاد ساته دا ګناه لري، نو د دې پوښتنه به په ورځ د قیامت له تا څخه وشي. دغه رقم نور داسې ظلمونه له ښځو سره مه کوئ چې کله روزه مات وځنډېږي نو ته پوچ ورد ورته وایې، یا یې وهې، یا خشکه ورته کوې، یا باس ورسره کوې. نو خامخا دا کله ناکله راځي چې روزه مات وځنډېږي، یا ستا کم شی په کار وي، یا د چای په کار وي، یا چای وځنډېږي، نو ته خشکې ورته کوې، پوچ ورد ورته وایې. نو دا نه د مسلمان خاصیت ته، او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي چې تاسې ښځو ته پوچ ورد ووایاست. نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي اخلاقمند سړی هغه ده چې په کور کې هم اخلاق سمي، د خپلې ښځې سره هم اخلاق سمي. دا اخلاقمند سړی نه ده چې په کور کې دی بد اخلاقه وي او د باندې اخلاقمند وي. نو اخلاقمند سړی هغه ده چې په کور کې هم اخلاق سمي، په کور کې هم په داسې په طریقه زندګي تېروي چې هغه هم د کور انسانان ځل خوشحاله وي، هم ښځې ځل خوشحاله وي، هم کوچنیان مؤمنان ځل خوشحاله وي. نو باید موږ او تاسې یو داسې طریقه اختیار کړو چې هغه طریقه د مینې او د محبت وي، هغه د نفرت نه وي، هغه د پوچو د رد د باسو د ګیلو د دغو نه وي. نو باید چې څنګه ستا روزه ده تا ته څونه دغه ورځ کې یعنې تکلیف درته میلاو سوی وي، تږی سوی یې، وږی سوی وي، نو دغسې دغه زنانه هم داسې تکلیف هغې ته هم راځي، هغه هم انسان ده. نو د هغې هم روزه وي، هم د پیشلمي ته راپورته کوي، هم د پیشلمي درته تیاروي، هم د روزه مات کې دا پختن درته کوي، ځکه درته جارو کوي، کمره درته صفا کوي، ستا د بچانو خدمت کوي. نو دا ټوله ورځ لکه مزدوره لګیا یې په دې کور کې، نو ته به د دې خیال ساتې. دا د دې زنانې خیال ساتل دا څه پیغور نه ده چې څوک دا سوچ کوي چې زه د زنانې خیال ساتم، یا زنانه زه په خپل څرخان را سره شریکوم، هغه له ما سره یو ځای ډوډۍ خوري. نو دا پیغور نه ده، نه دا بده خبره ده. او خیال ساتلو والا اصل مسلمان ده چې څوک د خپل د اولاد د خپل د کوروالا خیال ساتي، او د مور و پلار خدمت کول په دې روزه کې ډېر ثواب لري. رسول الله اسلام فرمایي د هر نیکي یوه نیکي چې په روزه کې وکړي هغه په اویا ده. مثلا نفل دی وکړو هغه په فرضو بدلي، فرض دی وکړو هغه په اویا دي. یو وار دی وویل الله، دا لکه تاسې اویا واره الله ووایي. او دغه رقم یو وار د قرآن مجید ختم دی وکړئ په روزه کې، لکه تاسې اویا واره د قرآن مجید ختم وکړئ. نو دا یاد ساته چې نو په دې روزه کې ته د پلار خدمت وکړې، نو څونه ثواب لري. د مور و پلار سره ښه سلوک کوه، د مور و پلار خدمت کوه، مور و پلار ته روزه مات راوړه، مور و پلار ته یو داسې میوه راوړه چې دی په خوشحاله سي، د زړه څخه دعا درته ووځي. په دې روزه کې دعا قبلیږي، د مور و پلار څخه دعا وغواړه. نو هغه سړی دغه سړي دپاره د افسوس خبره ده چې د روزې میاشت پر ده تېره سي، خو دی مور و پلار کې خوشحاله نه کړي، د مور و پلار څخه دعا ونه غواړي، او مور و پلار د په حق کې دعا ونه کړي، نو دغه سړي دپاره چې د افسوس خبره ده. د مور و پلار به هم خدمت کوي، او د ښځې سره به ښه سلوک کوي، د ښځې سره به ښه سلوک کوي. که ښځه ویل زه فلحاله ځم د پلار کره ځم، د پلار پوښتنې ته ځم،
د مور پوښتنې ته ځم او د ورور پوښتنې ته ځم، نو باید دغه خاوند اجازه ورکړي چې ورسه د پلار پوښتنې ته ورسه، که څومره روزه وي، او باید د خسر اجازه ورکړي، خواښې اجازه ورکړي. نو داسې مه کوئ چې هغه ووایي زه د پلار پوښتنې ته ځم، یا د مور پوښتنې ته ځم، یا د خپل د ورور پوښتنې ته ځم، نو او ته ورته وایې چې یا نه بځې، ته یې راګرځئ، د پلاره کور یې راګرځئ، د ورور له کوره یې راګرځئ، د مور پوښتنې ته یې نه ورپرېږدې، نو دا ګناه لري. داسې مه کوئ، خاص کر بیا په دا روزه کې. ولې ځکه که چیرې تا داسې کار وکئ، تا زنانه راوګرځوله د پلار د کوره څخه، د پلار د پوښتنې دپاره کړه، د ورور د پوښتنې دپاره کړه، تا د پلار د کوره، د مور د کوره، مثلا د ورور د کوره څخه راوګرځوله، د دې زړه ازار سو، نو تا په دې روزه کې د مسلمان زړه ازار کړي. داسې مه کوه. ها د بېحیایي ساته، د بېپردګي څخه یې راګرځوه، د الله لعب له بدو کارو یې راګرځوه. لیکن که چیرې دی وویل زه د پلارو پوښتنې ته ځم، د ورور کره ځم، او د مور پوښتنې ته ځم، نو داسې مه کوه ستا راګرځولي، پابندي دې پر لګولي، نو دا ګناه لري. که هغه خواښ یې کوي هم په ورځ د قیامت به حساب ځنه وسي، که خسر کوي هم په ورځ د قیامت به حساب ځنه وسي، او که خاوند کوي هم په ورځ د قیامت به تر دې ګریوان نیولې حساب کتاب ورکوي. تاسې داسې مه کوئ. ما درته وویل د مور و پلار خدمت کوئ، او د خپلو ښځو سره ښه سلوک کوئ. که یو ورځ پښتنې سم نو پخ کړی، خیر ده تر ورتېر سه. که یو ورځ وځنډېدی، خیر ده تر ورتېر سه. الله به درڅه خوشحاله سي.